أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة آیت نمبر 37. فتلقى بیا ازدکړلې آدم علیہ السلام من ربه درب خپلنا کلمات یوسو کلمې فتابا پس الله توجه کړه علیه په آدم علیہ السلام باندې انه بشک الله التواب توبه قبل انکه دې الرحیم مهربان دې قلنا اوه مونږه اهبتو تاسو کو شیخ کتا منها د دې زینا جميعا ټول فإما يأتينكم پس راشي تاسو ته مني زما د طرفنا هدن هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدايا زما د هدایت فلا خوف نبوي يرى عليهم باغوي باندې ولا هم او نبأغوي يحزنون غم جنوي. والذین او هغه خلق کفروا چې کافران دي وکذبوا او دروغ وګڼل بیااتنا آیاتنا زمونږه اولئک هم دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها وبدی پاغي کې خالدون همیشه لپاره. د حضرت آدم علیہ السلام داغوی د پیدایش بیا داغو سکونت په جنت کې او بیا داغو نه چې دینو لغزش کېدل خطا کېدل داغه ذکر چې دی هغه روان دی. کله چې حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا علیہ السلام د شیطان په وسوسو کې راګیر شو او الله رب ذوالجلال چې د کم ونینا چې دی هغه منع کړی وو د خوراک ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. نو شیطان چې دی نو هغه ته وسوسه ور واچول فوسوس لهم الشیطان او هغه ته چې دی نو مختلف قسمه تعویلات وکړل او هغه پاغي کې چې دینو دا غوینه هغه خطا وشوله. بیا الله رب ذوالجلال هغه ته بتور سزا قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هل دا ورته چې دینو ارشاد وشو چې تاسو د دې جنت نه چیرې کوشه نو دا سبب دا چې دا موږ په ابلو زیرا سبق ویلو قل نهبطوا بعضكم لبعض دا 36 نمبر آیت دی. نو دلته هم الله رب ذوالجلال هغه ته چې کله دا غوونه غلغزش شو کوم خطا وشوله هغه الله چې وته ویلو چې تاسو به دی ونی ته چیرې نور نه ځکیږي د ونی نور نه ځکدو مطلب دا چې تاسو به دی ونی نه خوراک نه کوئ. خو الله رب ذوالجلال ورته وی چې تاسو دی ونی ته مور نه مطلب دا چې هغه دروازه وته چې بندول چې تاسو ونی ته مور نه ځکیږي چې ونی ته سړی نور نه ځکیږي نو بیا چې راغې نه خوراکوم نه کیږي. نو مقصد چې دا غونی هغه خوراک منه کولو چې تاسو به دی ونی نه خوراک نه کوئ. نو دې ته چې علمي اصطلاح کې چې نو صدباب وته ویل کیږي چې الله رب ذوالجلال ورته چې تاسو دی ونی ته مور نه ځکیږي نو مقصد دا چې هغه خوراک هغه چې دینو د شیطان هغه وسوسو کې راغله نو هغه ونی ته چې ورنې دي شو راغې نه خوراکو کو نو بیا ته الله رب ذوالجلال
دغه ځکه فرمایي قل نهبطوا تاسو اوس کو شی را دي نه نو مفسرین فرمایي چې دلته اهبطوا یو داد او یو پر نننی سبق کړي نننی سبق کړي قل نهبطوا منها جميعا نو مفسرین فرمایي چې د اول حکم چې الله رب ذوالجلال د آدم علی السلام ته وکړلو چې جنت نه لاندې زمکه ته کوشي نو دا چې دا غونه کم لغزش او کم خطا شو نو دا د هغه په سزا کې چې نو الله رب ذوالجلال ورته وي او دا نن چې قل نهبطوا منها جميعا نو دا چې دلته وته چې دا کم د الله حکم وکړلو چې تاسو د دې نه کوشي زمکه ته لاړ شئ نو دا چې نو دا به تور سزا نه ده بلکې دا به تور اعزاز دی ولی چې الله رب ذوالجلال ما قبل ویل انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم علی السلام ولی پیدا کولو د آدم علی السلام د پیدایش مقصد سو هغه خلیفہ وو نو هغه خلیفہ باندې جوړیږي چې کله د اعلان زمکه ترا کوشي نو اولنی چې کوم قل نهبطوا دین نو دا به تور سزا وو بیا چون کې آدم علی السلام چې دی الله رب ذوالجلال نه چې دینو سکلمه هغه ته الهام وکړلې سکلمات ذکر د الله نه او د هغه کلماتو په ذریعہ باندې د الله نه چې دینو توبه چې دی وکړه او الله ته متوجه شو فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علی السلام چې دی د خپل رب نه وسو کلمې ذکر لې کله چې خطا وشو ډیر زیات پریشان دي روایت کې راځي وای لو زن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح دموعه ها وک آدم علی السلام نش کله دا خطا وشوله دا بظاهر باندې دا الله غ حکم ونه منلو شیطان په وسوسه کې رااله واغونی تور نږدې شو هغه نه خوراک وکړلو چې د پته ولګي دا خو زمانه ډیره غټه خطا شوې ده دومره وجړله مفسرین فرمایي وای کده آدم علی السلام هغه اوخ کې چې څونه توی کړلې هغه یو طرف ته کې او بیا د آدم علی السلام تر هغه وخنواله تر وسه پورې او تر وسنواله تر قیامت پورې چې دا څومره اولاد دي موږ ټول دا د آدم علی السلام په اولاد کې او دې اولاد چې جړل کړي دی او بیا دا هغه اوخ کې را یوځي کې وای حضرت آدم علی السلام هغه اوخ کې بچري هغه وسه هغه درنی یا بډيري دومره چې دا راغشو او دغه شانتي یو روایت کې راځي اگر چې دا ضعیف روایت دی خو لیکن دا یعنی په احادیثو کې چې بعضي احادیث داسي چې هغه ته ضعیف ویل کیږي نو د فضایل په باب کې چې په هغه باندې عمل کیږي لکه یو فضیلت چې ثابتې نو په هغه باندې بیا عمل کیږي البته دا غیر چې سه حکم ثابتول په هغه باندې چې نو حکم تی نشي ثابتول البته فضیلت چې هغه نه ثابتې دا خو ځان یو علمي اصطلاح ده او علمي بیس په دې خو تاسو نه پوهیږئ نو حضرت آدم علی السلام بر عرش ته وکتل عرش باندې ګوري چې هلته کلمه لیکل شوې ده لا اله الا الله محمد رسول الله آدم علی السلام ته پته ولګیدل چې دا الله د نوم سره چې دا کم نوم لګیدل دي دا ډېره غټه هستی نو دا الله نه سوال کوي اللهم انی اسالک بحق محمد صلی الله علیه وسلم الا غفرت لي دا الله نه سوال کوي یا الله زستانه د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله سره چې سوال کوم زمانه چې کوم خطا شوی دا الا غفرت لي تو ما معاف کی نو الله ته تپوس کوي اے آدم تو محمد صلی الله علیه وسلم پیژنې تو محمد پیژنې نو آدم علی السلام ورته فرمایي چې نور خو راته خبر نشته دی خو چونکه استاد نوم سره لا اله الا الله محمد رسول الله استاد نوم سره چې لګیدلې دي دا غي سره چې نو لیکل شوی دی نو ماته اندازه ولګیدل چې دا ډېره غټه هستی الله تعالی فرمایي چې دا ستا په اولاد کې به اخري نبی راځي دا به ستا په اولاد کې راځي او اخري نبی به او په ټولو مخلوقاتو کې پر مخلوقاتو کې هغه پیغمبران هم دي د ټولو نه چرین افضل او فضیلت والا شخصیت چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم نو خیر یا دغه شانتی الله ته چې دی پریشان ناشته بعضی مفسرین فرمایي چې په خله باندې چې دی یو لفظ نه دی ویلي بعضی مفسرین فرمایي ولی اسنا چې زما د خلینه چرته داسې نور سکل الفاظ و نخیږي او الله زمانه نور هم خپشي ولی چې ډېر غټه خطا شي نو مفسرین فرمایي چې الهام د پزړه باندې الهام وشولو او الله چې دته هغه کلمې چې راولې غلې
او هغه کلمې په سوره اعراف کې مخکې روانې دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ای رب موږ په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم وکړو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کتا موږ معاف نکړو وترحمنا او کتا په موږ باندې رحم ونکړو نو موږ بس شو موږ به نقصان والے شو نو بیا الله رب ذوالجلال چې دی لكن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله چې دی نو بیا په آدم علی السلام باندې چې توجه وکړه الله چې دی نو هغه طرف ته رجوع وکړه او دا هغه توبه سکړه هغه قبول کړه مفسرین فرمایي کله چې آدم علی السلام نه دا خطا وشو حضرت جبرئیل امین را لې سره د نور فرشتو او دوی چې کم په جنت کې کم تاج ور پسر شوی هغه ته کوس کو دوی چې کم لباس جنتی لباس وراغوندل شو هغه ته کوس کو دوی برون شو دوی چې منډي والی یو شي ته بل شي ته ځان په پاڼو باندې چې نو هغه پټ کړل او بیا چې نو کله دوی کلمات دغه الله ته الهام کړل نو الله تعالی د دوی توبه قبول کړه فتلقى آدم بیا ذکر ل آدم من ربه درپلنا کلمات یوسو کلمات مراد دغه سوره اعراف کې را روان دي ربنا ظلمنا انفسنا دا کلمات دي الله تعالی د پزړه باندې الهام وکړلو دا هغه کلمات وي نو فتاب علیه پس الله توجه وکړه علیه په د باندې په آدم علی السلام باندې توجه وکړه یعنی رجوع وکړه د توبې چې هغه سکړه قبول کړه انه هو بشک هم الله تاکید دی دلته التواب توبه قبل انکه دی الرحیم مهربان دی دلته مفسرین فرمایي چې د التواب یعنی د توبې سره چې دی د رحیم لفظ راوړلو نو مفسرین فرمایي چې الله کده یو بنده توبه قبلې نو دا په الله باندې لازم نه ده خو چون کې په الله کې صفت رحمت دی د رحم صفت پکې دی نو د خپل رحم په وجه باندې چې دی الله چې دی د بندګانو توبه چې دی هغه قبلې قلنا اهبطوا مونږ اهبطوا کوش اعلان دي نو دلته ماته سوي چې قلنا اهبطوا منها جميعا دلته چې کم الله چې آدم علی السلام ته فرمایل چې تاسو لاندې دې زمکه ته کوشئ نو دلته دا به تور اعزاز دی اعزاز ولی چې اول چې کم دي کې قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الته ورته وینو هغه د دغه خطا یو قسم له سزا و چې تاسو لاندې زمکه ته کوشئ خو دلته بیا چې کله هغه کلمې او عزت کړلې او بیا الله ته چې نو رجوع وکړه نو الله چې دا هغه توبه قبول کړي چې توبه قبول کړي توبه د قبلېدو نه پس چې نو بیا سزا نه وي نو دلته چې مفسرین فرمایي چې دا دلته اهبطو چې کم دی نو دا به تور اعزاز دی ولی چې الله رب ذوالجلال آدم علی السلام ته چې خلافت ورکړي او د آدم علی السلام پیدایش هغه هم د سره پاره هغه هم د خلافت ته پاره انی جاعل فی الارض خلیفہ او دا کم لغزش چې وشو دا کم خطا چې وشو دا چې دین الله په علم کې و ولی چې الله خدا آدم علی السلام جوړ پیدایش ته سره په خلافت ته پاره خو په دې طریقه باندې چې دین هغه د جنت له چې دین لاندې د زما کې ته چې هغه را کوشو دا چې دین دا ولې طریقه جوړ شو قل لا وی مونږه اهبطوا تاسو لاندې کو شی من هذا د جنت نا جميعا طول فإما يأتينكم بیا کراشی تاسو ته مني زما د طرفنا هدن سه هدایت یا خود دا خطاب چې دین حضرت آدم علی السلام ته دي چې زما د طرف نه پتا باندې سوهي کیږي او بیا دا غوهي چې دین چا پیروي او تابعداري وکړه نو هغه به چې دی هغه به د جنت د دې جنت چې دی همیشه لپاره مستحقي مفسرین فرمایي چې حضرت آدم علی السلام د جنت نه راو کاغلو دی دنیا ته ذکر اولې ګل دي زمکه ته ذکر اولې ګلو چې د آدم علی السلام په ملا په پښت کې چې دی پاغي کې چې دی قسم خلقو چې دینو مرغه پروتو لکه چې راټول د آدم علی السلام نه پس څومره دنیا چې د خدای آدم علی السلام نه پیدا کړي پدې کې چې دینو کافر هم دي پدې کې چې دینو مسلمان هم دي نو د دنیا ته آدم علی السلام ذکر اولې ګلو چې کافر ځان لشي او مسلمان ځان لشي فاسق ځان لشي فاجر ځان لشي او یعنی نیک خلق چې هغه ځان لشي نو کوم خلق چې مؤمن دي مسلمانان دي نیک خلق دي هغه به چې واپس به چې همیشه لپاره د جنت ته لاړ شي او کوم چې کافر خلق دي فاسق او فاجر خلق دي هغه به همیشه لپاره چې جهنم ته لاړ شي فإما يأتينكم بیا کراشی تاسو ته مني زما د طرفنا هدن سه هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدايه زما د هدایت
فلا خوف پس ير بنوي عليهم پاغوي باندې ولا هم يحزنون او نبدو غم جن کیږي فلا خوف پس ير بنوي عليهم پدوي باندې ولا هم يحزنون او نبدو غم جن کیږي خوف هغه ته ویل کیږي نه چې مستقبل کې پسړی باندې آفت راځي راغي بار کې پریشانی دي ته خوف ویل کیږي او حزن یو سیز د انسان د لاس نه لاړ شي پاغي باندې چې دین خفي دي ته حزن ویل کیږي نو کم خلک چې د الله د هدایت تابعداري پیروي کوي نو په دوی باندې بچري نه خوف یو نه بچري نه بغم جن کیږي نه به دوی د مستقبل باره کې چې پریشان وي چې راسي چل بکیږي څنګه چل بکیږي او نه بچري د دوی د لاس نه چري سیس پوښوي نو پاغي باندې بچري غم جن کیږي د شان دي دوی قیامت پر ورځ باندې چري کم چې د الله ولیان دی پاغو باندې با د قیامت چې نه خوف او نه بچري سغم وي والذین کفروا او هغه خلق کفروا چې کفر کړي نه کافران دي وکذبوا او دروغ وګڼل بیااتنا آیاتنا زمون په آیاتونو باندې چې دا وی چې دا دروغ دي دا د الله آیاتونه نه دي اولئک هم دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي یعنی اصحاب النار ور والدي مطلب دا چې دوزخیان هم اغیبا فیها پد دوزخ کی خالدون همیشه لپاره وي فتلقى بیا ذکر ل آدم علیہ السلام من ربه درقلنا کلمات یسو کلمه فتاب پس توجه کل الله علیه آدم علیہ السلام باندې انه هو بشک الله التواب توبه قبل انکه دی الرحیم مهربان دی قلنا اوی مونږه اهبطوا تاسو کو شی من هذا د زینا جميعا طول فاما ياتينكم بیا کرا شتا ستا مني زما د طرفنا هدن هدایت فمن تبع پس چا چې تابعدارو کړه هدايه زما د هدایت فلا خوف پس ير بنوي عليهم پاغوي باندې ولا هم يحزنون او نبدو غم جنوي والذين او هغه خلق كفروا چې کافران دي وکذبوا دروغ وګڼل بیااتنا زمون آیاتنا اولئک هم دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم اغوبا فيها پدې دوزخ کې خالد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة آية نمبر 37 فتلقى بیا ذکر آدم علیہ السلام من ربه درب خپلنا کلمات یوسو کلمه فتابا پس الله توجه کړه علیه په آدم علیہ السلام باندې انه بشک الله التواب توبه قبل انکه دے الرحیم مهربان دے قلنا اوه مونږه اهبتو تاسو کو شیخ کتا منها د دې زینا جميعا ټول فاما ياتينكم پس راشی تاسو ته مني زما د طرفنا هدن هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف نبوي يرى عليهم باغوي باندې ولا هم او نبأغوي يحزنون غم جنوي والذين او هغه خلق كفروا چې کافران دي وکذبوا او دروغ وګڼل بیااتنا آیاتنا زمونږه